ستړی مشه نازولو. د سند صوبه کې یو قانون سازي شوې ده او یو اعلان 13 ورځې مخې ته راغلی دی چې په سند کې د اس ایچ او د پولیس د تاړیدارانو په تاړو کې د لګولو دپاره یو قانون سازي دا وشوه چې یو تاړیدار چې دی هغه به لازما بی اې کړي وي 14 پاس به. دویمه خبره دا ده چې هغه باندې به په خپل سرویس کې څه داغ نه وي، څه شکایت به نه وي، څه کیس به پې نه جوړ شي، چېرته معطل شوی به نه وي، سزاوار شوی به نه وي. دا دوه معیار وټاکلي شي. اوس په دې عمل کېږي یا نه کېږي هغه ځان ته خبره ده، خو دا یو قانون سازي وشوه. همدغه رنګه یو ډېر تکړه زلمی ځوان او یو ډېر باکرداره انسان، یو ډېر ښه پولیس افسر چې دی ډاکټر میا سعید صاحب، هغه په پېښور کې د پولیسو مشر تعینات شوی دی او هغه سره د ولس ډېر امیدونه او توقعات تړلي دي. یو ډېر باکرداره پولیس افسر دی، الله دې ژوند او عزت ورکړي. ډېر ښه کشر دی، زبردست کریکټر دی، انټیګریټي والا کس دی. تعریفونه زه د زړه نه کوم، ولې چې ډاکټر صاحب زه د وړوکوالي نه پېژنم، د هغه وخت نه چې دی کله طالب علم و، یو قسم د هغه زما په مخ کې د هغه سبق مو شو، د هغه امتحانونه مو شو، د هغه نوکري مو شو. نو ما ته پته ده چې هغه به انشاءالله څومره د ولس په خیر وي، د هغه دا ټلی وه. ډاکټر صاحب هم دا یو تصور لري چې دغه د سند دغه قانون چې دی نو هغه کم سے کم د هغې اطلاق په پېښور کې وشي. بله هغې راتلو سره دوه درې خبرې ډېرې مختلفې وکړې. یوه دا چې د اس ایچ اوګانو د تعیناتۍ دپاره یو بااختیاره کمیټې جوړه کړه، یو شخصي فیصلې نه کوي، یو کمیټې جوړه کړه او د هغې په شریکه په مشاورت باندې. نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده. د مودونه چې بعض تاړیداران او محرران لګېدلي یا کوم داغدار خلک وو هغه ټول یې د چوکو نه لرې کړه. پرون یو دا اعلان هم کړی دی چې هر الزام کې چې ګرفتار خلک وي نو د هغې ویډیوز یا د هغې په بابت باندې په سوشل میډیا باندې څه مشتهري یا دا قسمه مهم چلولو نه په سختۍ سره پولیس پرې کړی دی او هغه یوټیوبرز ته هم چې دی نو هغې ته اجازه به نه ورکړل کېږي چې څوک دغه حرکت کړي. د هغې وجه دا ده چې عزت نفس جدا شي. د قانون د سزا دپاره نه، قانون د انصاف دپاره. قانون انصاف کې هغه چې عزت نفس سره لوبې نه کوي او کوم خلک چې د کوم الزام لاندې راشي نو تر دغه دمه چې څو عدالت هغه مجرم نه ثابت کړي هغه ملزم وي او ملزم باندې الزام وي هغه لا مجرم نه ثابت شي او د هغه پوره آئیني حقوق آئیني او قانوني حقوق د مجرم هم وي. نو ملزم یو قسم لا د چا د طرفه په الزام وي او هغه یو قسم نه معصوم وي، پاک وي. بهرحال په دغه تناظر باندې زه راځم ډسټرکټ چارسدې ته او د ډسټرکټ چارسدې په اس ایچ اوز باندې او د هغې په پوسټ ټرانسفر باندې چې دی نو زه خپله خبره کوم. خو د چارسدې یو موقع یا جواز جوړوم خو زه آیډیا ورکوم آی جي پي صاحب ته او صوبایي حکومت ته. زما په خیال د پېښور شانتې د ډاکټر سعید صاحب ماډل چې دی هغه فالو کول پکار دي او دا په ضلعو کې د پولیس ته اس ایچ اوز د تعیناتۍ دپاره پکار ده چې آر پي او لکه د چارسدې خبره موږ کوو نو هغه آر پي او مردان چې دی نو هغه راځي. نو دا آر پي او مردان صاحب په نګرانۍ کې یو کمیټي جوړه شو. په هغه کمیټۍ کې ډي پي او صاحب هم شامل وي، په هغې کې ایس پي انویسټیګیشن چې دی نو شامل وي او په هغې کې د نورو ضلعو یا د مردان یا د صوابۍ یا د نوخار ډي پي اوز یا هغلته نه پولیس افسران اخلي او که نه اخلي خو کم سے کم دا ډسټرکټ په لیول باندې هایست پوزیشن چې دی د ډي پي او جوړېږي. د هغې نه پس چې دی نو دا ایس پي انویسټیګیشن جوړېږي او د هغې نه علاوه په دغه کمیټۍ کې د پولیس په حواله څه تعیناتي د کمیټۍ کې ممبر نور هم اخیستی شي، ګنجایش پکې د ممبر دو شته. نو که چېرته دا کمیټي په هره تاړه کې د تاړیدار تعیناتۍ فیصله وکړي نو دا به د هر قسمه شکوک بالاتر شکوک و شبهات نه بالاتر نو دا به ډېره ټرانسپیرنټ او قابل قبول وي. په دې کې هم د یو څو څیزونو خیال ساتل پکار دی.
د اس ایچ او د نوکرۍ میاد په نظر کې ساتل پکار دي. دې سره د هغه تجربه مخې ته راشي، د هغه ګذشته تعیناتۍ او د هغه کارګزاري مخې ته راشي. بیا ورسره د هغه کردار چې دی نو هغه د هغه د سروس پر اړه کې کتل پکار دی چې د هغه کورسز، د هغه کردار، د هغه تعلیم هغه داغ شته نشته، سسپند شوی دی نه دی شوی، په څومره لحاظ باندې چې دی نو هغه پاک دی. او بیا خاص کر چرته چې په ذمہوار پوزیشن باندې پاتې دي هلته د هغه کارکردګي. دې سره خو یو د سینیر جونیر هغه خبرم ختم شي، د تجربه کار نه تجربه کارم ختم شي، د داغدار او د پاک سړي خبرم ختم شي. نو په دې کې داسې دي چې ډېر په یو صلاح مشوره چې کوم کار کېږي نو هغې کې برکت هم وي او د قوم ولس لپاره یو ښه تاړېدار وټاکلی شي. او دغه شان دا د میرټ چې دی نو د هغې لپاره ضروري ده چونکې په ریجن کې ذمہوار ترین افسر چې دی نو هغه ډي آی جي وي، ریجنل پولیس افیسر وي، هغه لاندې ډي پي اوز وي، بیا ډسټرکټس وي او بیا تاړي وي. خو د امنیت په حواله باندې او د کارګزارۍ په حواله باندې بنیادي یونټ چې دی نو هغه پولیس سټیشن دی، هغه تاړېدار دی. یعنی د پولیس په کلهم نظام کې د ټولو نه اهم پوزیشن چې دی نو هغه د تاړېدار دی، د ټولو نه اهم مرکز د ذمہوارو چې دی نو هغه تاړه ده. بره افسران د دې نگراني کې نو پکار دا ده چې دغه بنیاد صفا سوتره او مضبوطه کېښودل شي. په چارسده کې پرله پسې درې واقعات داسې وشو چې هغې ته موږ ښه نشو ویلی. یو خو دا یو ځوان جان وکیل بې ګناه ځواني مرګي د هغه مرګ او د هغه د مرګ الزام د سټي تاړه په اس ایچ او بیرمل شاه لګېده. دا ډېره د افسوس خبره ده او دې سره د چارسدي پولیس او د عوامو ترمنځ ډېر لوی خلیج راغلی دی. نو یو خو دا ډېره بده خبره شوې ده. حقیقت څه دی خو به د انویسټیګیشن او عدالت د فیصلو نه پس ته راشي. خو دا د پولیس زیاتې نه دی کړی خو مس مینجمنټ شوی دی. اوس مس مینجمنټ ولې شوی دی، کرایسس ولې جوړ شوي دي؟ ځکه چې دا د اس ایچ او کیپیبلیټي نه وه. ولې نه وه؟ ځکه چې تعیناتۍ کې د دې خبرو خیال وساتل شوی. دویمه بده پېښه موږ سره د پړانګو د پولیس سټیشن په حدود کې شوې ده چې هغلته د ځینې ملزمانو د مجرمانو د مخورانو د چاپې په هغې چاپه لګېدلې ده او په هغه چاپه کې چې دی یو هیډ کانسټیبل چې دی هغه شهید شوی دی او یو اسسټنټ سب انسپکټر چې دی هغه جوړل شوی دی. اوس د پولیس دا کیجوالټي نه وه پکار ځکه چې پولیس باندې امبوش نه دی شوی. پولیس مطابق هغې ته د مخبر په ذریعه اطلاع وه چې دلته څه مخبران دي او دوی دا چاپې په نیت تللي وو. نو پکار دا چې د دې کمان د دې خبرو پوره خیال ساتلی وو چې پولیس ته دا نقصان وشي او دوی په خپل چاپه کې کامیاب شو. په جنګ کې مړي کېږي او دا قصدن عمدن چې دی نو خپل فورس چې دی نو نه پولیس کمان ورته ورغورځولی دی او نه اس ایچ او. خو دا یو نیګلیجنس شوی دی، یو کوتاهي شوې ده. اوس دا کوتاهي دوباره چې موږ راځو نو دا د اس ایچ او د لیول نه چې دغه چاپه چېرته نه انیشیټ شوې ده نو شوې ده. نو که د دې خبرو خیال ساتلی کېږي او د تجربې او د دې څیزونو نو داسې بیا نه کېږي. دغه شانتې ورپسې چې دی بله پېښه په سرډېرو کې شوې ده چې هغلته اس ایچ او د سرډېرو اس ایچ او چې دی هغه په یو دغه شانتې د سنیچر سره په یو مقابله کې هغه جوړل شوی دی. خو د الله شکر فضل کرم دی چې د هغه خطرناک زخمي دی او د هغه شاید روبحال کېږي خو بهرحال دغه کیجوالټیز شوي دي. بیا دا سوال را پیدا کېږي اوس تاسو به په دې خبره پوهېږئ چې تاړېدار څومره ضروري وي. بل دا ده چې په چارسده کې ځینې ډېر مشهور کیسونه دي لکه زه به د چارسده کې بعضو د زینب د شپږ کلن ماشومې د وجلو چې دی نو کیس به واخلم د ډینۍ په حواله باندې په هغې کې دروغ شوي دي. عمرزو کې به بیا د مازدیګر او ماښام ترمنځ د جعفر دوکاندار په دوکان د غلو د حملې او په هغه کې د هغې د بچي د شهادت نو دغه دوه کیسونه نور بنالم. دا دوه کیسونه داسې دي چې په هغې کې وخت او حالاتو او عدالت دا ثابته کړه چې هغې کې بیخي بې ګناه خلک پولیس چارج کړو. عام طور په چارسده کې د پولیس او د عوامو په اعتماد کې ډېر زیاته
دراړ راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې پولیس چې دی نو بعض کیسونه چې دي نو هغه خانهپوري کوي او د افسرانو د خولې بندولو لپاره هغه کیسونه چا پسې ورچي د هغې یو پراپر تفتیش نه کیږي او اصل مجرمان چې دي د هغه ملزمان نه ګرفتاره کیږي بلکې بې ګناه خلک. بل دا ده چې په عام مقدمات کې چې دی نو ملوث خلک یا بې ګناه خلک نیول کیږي او هغې سره 200 ګرامه دغه شانتې آیس وغیره اچول کیږي. یعنې ډېر داسې ګرفتارۍ کیږي چې د هغې خلکو د منشیاتو استعمال یا سمګلینګ یا خرید و فروخت بیوپار سره څه کار نه وي خو هغې پسې اچولي کیږي. د دې ما سره مو د دې ټولو له سره ذاتي ثبوتونه او شهادتونه چې دي نو لکه موجود دي خو ضرورت یې نه ده موږ پیش کولی شو. که ډي پي او صاحب ته ضرورت یا آر پي او صاحب ته ضرورت یا که په دې ویلاګ باندې پولیس والا ملګري خفه کېږي او رسمي طور عدالت ته ځي نو زه حاضر یم ثبوتونه ګواهان چې دي نو هغه په هر فورم باندې پیش کولی شم. د دې هر چاته پته ده خو خلک یو دا شرافت د وجې نه غلي پاتې کېږي، دویم دا یرې د وجې نه غلي پاتې کېږي او دریم دا ده چې موږ دا یو رسم کتلی دی چې د پولیس د اسپۍ خلاف تر د آی جي پورې لاړ شي او اول او اخر شکایت کننده ته صرف سترګې توري محکمه به په شریکه هغه خپل پیټي بند بچ کړي. خلکو ته دا هم پته ولګېده چې دې شکایتونو نه څه جوړېږي نه که هغه په پورټل باندې وکړو که هغه د هغې په کمپلینټ نمبر باندې وکړي. دریم خبره دا ده چې نوې نوې هلکان نه تجربه کاره او دغه شانې سیچوس تعینات کېږي. پخوا به د پولیس یو ډېر مؤثر مخبر نیټورک و چې په هغې به د هغې څه خرچې نه راتلې او برضه او رغبت به ډېرو خوصو پیدا پوه شو پولیس سره دغه تعاون کوو. اوس صورتحال داسې جوړ شوی دی چې په 400 کې په زوړ نیټورک کې د مخبرانو څومره زوړ نیټورک چې هغه مات دی. د هغې وجه دا ده چې په مختلفو وختونو کې تاړېدارانو دغه خپل د مخبرانو نیټورک چې دی ملزمانو ته ښوولی دی. لکه که یو مخبر یو تاړېدار ته څه معلومات فراهم کړي دي د یو کس باره کې د یو واقعه باره کې د یو جرم باره کې یا هغه بره لاړ دی او د پولیس مجبورین جوړه شوې ده په هغې کې څه کاروایي کاغذي کړې ده یا سم کړې ده خو پولیس په خپله د دغې مخبر معلومات هغه خلکو سره شریک کړي دي او دغه شان مخبرانو ته دشمنۍ جوړې شوي دي مسایل جوړ شوي دي. نو دغه زوړ نیټورک د مخبرانو چې دی نو هغه توبه استغفار شوي دي. نو پولیس سره اوس څوک د دغې یرې نه چې دی نو لکه دغه اطلاع ورته کوي هم ځکه که څوک مخبر نو او په قومي او د ولس په خیر کې ګڼه کې یو اطلاع ورکوله هغه د دې یو مسله جوړېده. دا ټولې داسې خبرې دي. اوس پولیس بنیادي طور زموږ حفاظت له راځي هغه شهادت ته نه راځي. کوم پولیس چې شهیدان چې موږ ورته دعا کوو او موږ ته فخر هم کوو او د هغې بچي وي د هغې کورونه وي د هغې ښځې وي مور پلار یې وي وروڼه خویندې وي نو دا څه خبره نه چې شهید شو بس موږ ذمواري ختمه کړو یا د شهدا پیکج کوم سړي ته به ته چې تا له کروڑ 2 کروڑه ستا بچو لور کوم او تا وژنم. نو دغه ګلونه او ګلدستې او سلامۍ او هغه په خپل ځای هغه یو رسم دی هغه پکار دی هغه د دې حق دی. ولې دې زموږ ځوانان زموږ بچي موږ دا مړه شي ولې دې زموږ د پولیس تنخواګانې پکار دی چې ښه شي د هغې ډیوټي دې په هیڅ صورت باندې غیر انساني نه وي. دا څنګه چې دا د هغې د هفتهوار چوټي وي د هغې د دارو درمل وي د هغې د مس وي خوراک څښاک دي وي د هغې د اوسېدو د پوره بندوبست وي. دا کم د ځناورتوب ژوند چې دا پولیس دی نو دا دې نه وي چې هغې جسماني طور تندرست وي ذهني طور تازه وي. او بل دا چې د هغې دپاره د لازم شي جاکټ شو حفاظتي هغه څومره ګیرز چې دي پروټکټیو هغه چې دی نو د پولیس دپاره پکار دي. او په عام حالاتو کې په ګشت کې په ناکهبندو کې او بیا خصوصا چې چېرته چاپه والي کېږي ناکهبندي او ګشت خو بیا هم یو طرف ته کړو خو چاپه یو ډېر منظم شي. په دې کې پکار ده چې ډسټرکټ پولیس افسر بذات خود د چاپې د وهلو نه مخکې هغه سره ټول معلومات هم وي ټول پلان هم هغه سره شریک شوي د هغې پلان نیټې جټې هم هغه کتلي په هغې کې د ښه بد هم هغه او دا یو په سلا رضا باندې یو ساینټفک ټول فول ټرین او اقدام پکار دی. دا ویډیو د چرچي پولیس په حواله باندې نه څه په بدنیتۍ ده نه د چا په بېعزتۍ ده. زه دغه شانتې یم هم نه دا سړی او داسې کول هم نه غواړم
دا شانتي خبرې دغه د پاره ما سره مضبوط دلایل او کیسونه ثبوتونه شته خدای بالکل ضرور ولا یو خبره د خپل ځلې د خپل خوري نه پولیس د پاره د غیر تعرض د پاره اجازه ورکړه الله